حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. الله رب العالمين قرآن پاک د مسلمان د هدایت د پارا را لېږلی دی. قرآن پاک کې د الله رب العالمین د طرفنا مسلمانانو ته احکامات وړاندې شوي دي. مسلمان په دغه احکاماتو باندې زندگی تیر کړله. دا مسلمان الله ته خوښ آخرت کې کامیاب دی. کم بندا چې د الله رب العالمین د دې احکاماتو نه روګردانی وکړله او د دې احکاماتو نه یې فایده وانخیستله، دا بنده به الله ته ناخوښ آخرت کې برباد وي. قرآن کې الله رب العالمین بعض احکامات مونږ او تاسو ته راکړې او را لېږلي دي او بعضی آیتونه هغه احکامات نوي. بعضی آیتونو کې د مؤمنانو صفات ذکر شوي وي. کم آیت مبارک ما ستاسو وړاندې ذکر کړ، دې آیت مبارک کې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته حکم نه دی راکړی، بلکې الله د خپلې خوښې تذکره کړې ده چې الله رب العالمین ته ډیر زیات څوک خوښ او څوک نږدې دي. رب العالمین فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بیشک الله رب العالمین ته توبه وستون کې خلق ډیر زیات خوښ دي. ويحب المتطهرین او الله محبت کوي پاکو خلقو سره. نو په ظاهر خدا دو عنوانات ښکاری چې یو عنوان طویل شي توبه او بل عنوان طویل شي طهارت. په ظاهر دا په نظر دو عنوانات راځي چې دا دو ټاپکس دي، حالانکه دا یو عنوان دی. رب العالمین د انسان صفائی مقصود او مطلوب گنی. الله رب العالمین ته د مسلمان طهارت او پاکیزگی محبوب ده. طهارت او پاکیزگی دومره لوی کمال لري چې په دې باندې الله رب العالمین د بنده سره محبت کوي. په ظاهر د آیت مبارک کې رب العالمین د توبې او د طهارت چې دواړه بیل بیل دي د دې تذکره کړې ده، خو که لږ غور ورته بنده وکړي، په جوور نظر ورته وګوري، نو دا دواړه خبرې دا یو خبره ده. الله رب العالمین ته مقصود دی چې بنده طهارت حاصل کی، پاکیزگی او صفائی حاصل کی. نو صفائی دا هم ظاهری وي هم باطینی وي. باطن ستوي او ظاهر ستوي. نو ظاهر خدا دی چې انسان ته په نظر راځي، لکه د سر نواله تر خپو پورې دی کې جامه پیزار راځي، ویښته بدن وغیره، دا ټول هر څه پکې راځي، دا ظاهری دی. نو الله رب العالمین فرمایي ويحب المتطهرین، الله محبت کوي پاکیزه خلکو سره چې ظاهر صفا ساتي. او یو دی باطن، د انسان اندرون کم کې چې تکبر راشي، غرور راشي، بغض حسد راشي، نفرت کینه راشي، مختلف امراض چې د روح سره تعلق لري، گناهونو سره زړه ګنده شي، نو دغه باطینی ګندگی ده، غلاظت ته، نجاست ته، پلیتی ده. نو الله رب العالمین
زمونږ او ستاسو ظاهر او باطن دواړه کیفیتونه صفا کول غواړي نو ځکه الله پاک د هغه چا صفت کوي ان الله يحب التوابین بیشک الله پاک مینه محبت کوي توبه وستونکو خلکو سره او توبه وستلو سره سکیږي د بنی آدم پزړه باندې د ګناه د وجې داغونه ولګي دا زړه یې ګنده شي غلیظ او پلید شي او دغه اندرون دی دې ته د شریعت په اصطلاح کې باطن ویلی شي نو د دې بنده د ګناهونو په وجه باندې د الله نه د دوره او د غفلت په سبب باندې د دې بنده باطن ګنده شو پلید شو ککړ شو نو دته الله رب العالمین توبه او خودلا او تعریف وکړو چې الله محبت کوي توبه وستون کې خلکو سره ويحب المتطهرین پاتې د ظاهر شو باطن دې په توبه وستلو پاک او ظاهر دې پاتې دې نو ظاهری بدن هم صفا کا يحب متطهرین الله پاک صفائی کوونکو خلکو سره پاکیزه خلکو سره محبت کوي وجد دې صدا ان الله تعالی جمیل بیشک الله پاک خل دی ويحب الجمال او حسن خوخی نو انسان که درنګ ارزنګوي تور دی سپین دی زیړ دی خړ دی هر رنګ چې دی خو چې دی پاکیزه دی نو د پاکیزګي دا د کالې دی د طهارت او پاکیزګي دا د حسن دی او دغه حسن الله پاک خوخی نه چې مونږ او تاسو ځان ظاهری هم او باطینی هم صفا کو توبه وستلو سره یا د سترګو نه دوسلور ساس کې اوخ کې تویولو سره د انسان باطن صفا کیږي حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې انسان یو ګناه وکي د ګناه کولو په وجه د پزړه باندې تور داغ ولګي بل ګناه وکړله دویم داغ په لګیدو داسې رفته په مزه دی یو ګناه کوي او یو داغ د پزړه باندې یعنی د په باطن باندې د ګندګي او د ګناهونو لګي اخر وخت داسې راشي د پورا زړه په ګناهونو باندې ککړ شي دا زړه یې په ګناهونو کې گیر شي ډوب شي اخر کې د طبيعت تور سپین ښکاری سپین ورته تور ښکاری دغه وخت کې الله فرمایي ختم الله علی قلوبهم وابصارهم غشاوه الله فرمایي د دې په زړونو باندې بیا الله مهرونه ولګي مهر جباریت په اولګي دا جباریت مهر دیته وي چې دا بنده د الله نه غافل شو د تکلم د توبې توفیق الله نور کوي او ابصارهم غشاوه او په نظرونو باندې ولا پردې واچي نه د حق بیا باطل ښکاری باطل ورته ښکاری حق ورته ښکاری نه دغه د ګناهونو هغه خراب اثر دی چې د انسان زړه په دې باندې ککړ شي یو وخت داسې راشي ټول زړه د ګناهونو د لاسه آلوده او ګنده شي اوس دا په ګناهونو ککړ او دا په ګناهونو ګنده زړه دا په پس باندې پاکیږي یو دو اوخ کې د سترګو نه راتوي کا په دغه اوخ کو د ندامت نوم کېږده چې زه الله ته ملامت یم زه الله له بس جواب ورکوم اوس چې د سترګو نه د دو اوخ کې راتوي شوي دومره لګي بوي چې ستا د سترګې نه رخسار ته بم نی را کوشوي خو ستا ټول ګناهونه به معاف کی او د ګناه ککړ او ګنده زړه دا بدر لپاک کی او دغه د ګناه نه ککړ چې زړه وي او دغه پاک شي نو دغه زړه الله ته ډیر خوښ دی ذکر رب العالمین فرمای ان الله يحب التوابین بیشک الله محبت کوي توبه وستون کې خلکو سره یو حدیث مبارک کې راغلی دی التائب حبیب الله توبه چې بنده وباسي دغه توبه وستون کې بنده دا د الله دوست دی د سره الله دوستی کوي محبت وسره کوي د سترګې نه اوښ کې تویول او په زبان سره اظهار کول چې الله ما توبه وسته زه بیا دا غلاظت او دا ګنده کارونه نه کوم کوم باندې ته خفه کېږي نو په دې خولې باندې اظهار کول په دې باندې الله رب العالمین دل د ټول ګناهونه معاف کی او چې څونه ګناهونه کړي دي هغه ول بدل کی په نیکو سره مثلا یو بنده دی هغه 1 لاکھ ګناهونه کړی دي
نن توبه په صدق دل او په اخلاص سره اوستله عمل نامه د ګناه نه پاکه شوه خو هغه ګناه ته تلې نه د عمل نامه کې شته او د هغې اصلیت او ماهیت بدل شو د هغې شکل صورت بدل شو 1 لاک ګناهونه کړي چې توبه وسته عمل نامه د ګناه نه خالی شوه خو په عمل نامه کې چې څونه ګناهونو د هغې نه نیکۍ جوړې شوې ګویا چې د 1 لاک نیک اعمال کړي دي توبه کې ډیر لوی کمال دی د سترګو نه اوښکو تویولو کې ډیر لوی کمال دی په دې باندې د انسان اندرون او د انسان باطن صفا کیږي او کله چې د انسان باطن صفا شي د زړه بیا د الله پاک کور شي الله ورته راشي حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل الله رب العالمین ورته فرمایي زما خلیله دا زړه دی اوینځه ابراهیم علیه السلام د الله پاک نه تپوس کوي پروردګار زه به دا زړه څنګه وینځم دا څه لوښې خو نه دی چې د یو لوښو د منځ نه روباسه اوبو ته ونیسه کنګالې کو بیا ورته کېده اوچ بشي دا زړه زه څنګه د سینې نه رابهر کم دا څنګه وینځلی کېږي نه رب العالمین ورته فرمایي د سترګو نه اوښکې تویې کا زړه په دې باندې صفا کیږي نو دې ځای کې بیا د 2 خبرو اشاره ده کله چې بنده ډیر ګناهګار وي په ده باندې د الله رحمتونه نه نازلیږي د ده به زړه ډوبي دی به پریشان حال وي دی به غمجن وي دی به تکلیف کې وي دی به پریشانۍ او مصیبت کې وي دی اوجاړي الله پاک ته چې څومره ډېرې وجړل څومره ډېرې اوښکې د سترګو لاړې د ده به په دغه اوښکو باندې د زړه بوج ختم شي عمل نامه کې ګناهونه دي هغه به ختم شي نو یو خو د انسان جړلو سره ګناهونه معاف کېږي زړه صفا شي بل کله کله انسان اسې دا زړه راډک وي او دی ډېر زیات په زړه باندې بوج لري نه چې دی وجاړي الله پاک ته ډېرې ډېرې اوښکې تویې کړي د هغې اوښکو په بدله کې د ده د زړه نه ټول بوج او غم او مصیبتونه او پریشانۍ هغه ختم شي دی نوي شي د ده دا زړه مطمئن شي زړه جمع شي نو الله پاک ته ډېر ډېر جړل پکار دي او که جړه نه درځي حضور علیه السلام فرمایي نو بیا د جړه اسې د قسطنو شکل جوړ کا یا خو الله پاک ته سم وجاړه چې یا الله زه پیښې وینم زما توبه او په اخلاص سره د سترګو نه اوښکې تویې کا دا ډېره ښه ده دا هغه اوښکې دي چې په دې باندې ستا ټول ګناهونه لوی وي که واړه معاف کېږي حدیث مبارک کې راغلی قطرة تخرج من عین المؤمن من خشیة الله تعالی خیر من الدنیا وما فیها یو اوښکه چې د مؤمن د سترګو نه د الله د یرې د وجې راتویه شوله دنیا او څه چې په دنیا کې دي د دې نه دا یوه اوښکه ډېره غوره بهتره او افضله ده نو که د سترګې نه اوښکې تویولی شي خو ډېره ښه ده زړه به دې صفا شي د زړه نه بوج به کوشي او ګناهونه به دې معاف شي عملنامه به دې پاکه شي خو که د سترګو نه د اوښکو تویولو زړه کې نرموالی نشته زړه دونه نرم نه دی چې اوښکې ترې لاړې شي د سترګو نه نو بیا حضور علیه السلام فرمایلی دي وایي بیا خیر دی د جړه شکل الله ته جوړ کا د سترګو اوښکې نه ځي د جړه شکل جوړ کا او الله ته وړاندې خپل جړه فریاد ورته وکړه جړه دې نی خیر دی خو شکل به وي د جړه بیا الله پاک د خپل فریاد وکړه ټول هر څه به درته معاف شي د زړه نه بوج به کوشي عرض میں دا کو چې رب العالمین فرمائی ان اللہ یحب التوابین بیشک اللہ پاک محبت کئی توبہ وستون کو خلق سرا توبے سر دا انسان اندرون صفا کیگی باطن صفا کیگی گندگی روحانی تناخوا کیگی ویحب المتطہرین او اللہ محبت کئی من کئی پاک خلق سرا چې کم خلق بدن صفا او پاک ساتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الطہور شطر الایمان صفائی دا ایمان حصہ دا
بل یو حدیث مبارک کې ورته نیم ایمان ویل دی. الطهور نصف الایمان، صفائی پاکیزگی او طهارت دا نیم ایمان دی. نو چې نیم ایمان مونږ په صفای باندې حاصل کو چې د سر نه تر خپو پورې مونږ ټول بدن، لباس، جامه، پیزار وغیره صفا کړل، نیم ایمان راته په صفای ملو شو. باقی نیم ایمان هغه په اعمال صالحه کې پروت دی. نو اعمال صالحه بم کو او ورسره صفای او طهارت بم خپلو. چې کله بندا د خپل بدن سر سے لے کر پاؤں تک، د سر نه تر خپو پورې ټول بدن، جامه، پیزار، ویخته وغیره، نکونه، دا هر څه صفا وساتل، اوس بدل شیطان خواله نه راځي. پاک ځای ته شیطان نه داخليږي. تاسو ته د باتروم د تلو دوا یاد ده؟ حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله بندا باتروم ته لاړ شي نو الته شیطانان د ته ګوري او د پورې خاندي. د شرمګاه، د مخ کې بدن، د رستو بدن ټول شیطان تخکاری او د پورې خاندي او لوبې ټوکې وسره کوي او دې په ځان نه پیږي. اوس د دې نه د بچاو د ځان د محفوظ کولو د پاره پیغمبر علیه السلام دعا هم ښودلې ده. باتروم ته چې ځې نو ووایه، ګس خپه به درنه کېښوله، به بار ولاړې ووایه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. د پلیتو شیطانانو نر او د شیطان مذکر او مؤنث د دواړو نه مې خدایا محفوظ وساتې. چې دا دعا دې وکړله او شیطان به تا نه ویني، ستا او د شیطان ترمنځ یو پرده به راشي او شیطان که ډیر کوشش وکړي خو ته ورته نه ښکارې. نو دې حدیث کې هم دا یو پیغام پروت دی چې شیطان په پاک ځای کې نی، هر ګنده ځای کې به شیطان وي. لکه باتروم ته تلې نو باتروم ته راتلو نه مخکې تا دا کومه دعا وویله، نو د دې فلسفه هم دا چې تا سره باتروم کې شیطان دی او تا ته ګوري، نو چې د هغه د نظر د خراب او پلیت نظر نه بچ او محفوظ پاتې شي، دې لپاره باتروم ته راتلو دعا ووایه. نه دې ځای نه هم دا مسله معلومیږي چې باتروم ګنده ځای دی او په ګنده ځای کې شیطان ډیر خوشحاله او موجودی پکې. یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې یو مسلمان د سحرې د خوب نه را بیدار شي، نو چې دې مانځه ته ځان تیاری، نو د نورو وختونو په نسبت د سحر په وخت کې پوزه د ډیره صفا کی، اوبو سره د کنګاله کې اووینځي. او بیا پیغمبر علیه السلام د دې وجه ښودلې ده، وی کله چې بنده اودوي نو د په دې پوزه کې شیطان وخت تیری، ټول شپه شیطان د په پوزه کې تیره کړه. تاسو به کتلی وي چې کله بنده ټول شپه خوب وکي، د سار ټیم کې د لمونځ ټیم شي، دغه وخت کې داسې خواږه خوبونه هم دته ښکاره کېدل ښکاره شي، خوبونه ورته مخې ته راځي، ښکلي خوبونه ویني او دله خوب هم ډیر راشي. وجه څه ده؟ دا د په پوزه کې شیطان دی او شیطان حضور فرمایلی هر ګنده ځای کې موجودي، چې د سارې پاسې نو دا پوزه د نور کله وینځلو نه زیاته ووینځه، ځکه دې کې شیطان شپه تیره کړې ده. نو د دې نه معلومه شوه چې شیطان په هر ګنده ځای کې وي نو خوشحالی. نو مونږ او تاسو چې کله مکمل د سر نه تر خپو پورې ټول وجود او لباس صفا وساته، طهارت هم حاصل کو، پاکیزگی هم حاصل کړه، نو اوس به مونږ پورې شیطان نږدې نه راځي، شیطان به زمونږ نه لرې لرې تښتي. یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې بنده خوشبو استعمال کی نو دغه ځای نه شیطان تښتي. شیطان په ډیران کې خوشاله وي، شیطان په ګندګي او غلاظت او بدبوئی کې خوشاله وي. نو چې تا ځان صفا کو، بدن صفا، جامه صفا او اوس د خوشبو مولګوله، نو حضور علیه السلام فرمایي د خوشبو نه شیطان پناه غواړي تښتي ته. څنګه چې یو سلیم الفطرت انسان د بدبوئی نه نفرت کوي او هغې نه لرې لرې تښتي یا پوزې ته رومال نیسي، همدغه شان دا شیطان د خوشبوئی نه نفرت کوي او د هغه ځای نه تښتي.
نو چې مونږ تاسو خوشبو استعمال کو د دې په وجه باندې به مونږ د شیطان نه محفوظ و مامون یو. اوس د خوشبو مسله دا ده چې نارینه دی نو دی خو هر قسمه خوشبو استعمالولی شي دله جایز دی، خو که زنانه خوشبو استعمالی نو زنانه د خوشبو استعمال کی دام د دې د ایمان حصہ ده، دا د ځان معطر او خوشبودار کی، جامه پیزار صفا، ویخته صادر لپټه صفا او خوشبو بم لګی. او بیا د زنانو د پاره هغه خوشبو ناجایزه ده کومه چې زنانه بار ته اوزي او پردي سړي بر دې دا خوشبو مخصوصي نه، دغه خوشبو لګول ناجایز دي، زنانه به دا خوشبو نه لګي. زنانو لپاره داسې خوشبو اوممشتا چې هغه خوشبو په بدن پورې شوه، په جامه باندې پورې شوه، نو خوشبو به وي خو شاته خوشبو نه پاتې کیږي، په بل چا باندې هغه خوشبویي نه ورځي، هوا یې نه وړي. نو دغه خوشبو که زنانه کور استعمالی که بار استعمالی نو دا د دې د ایمان حصہ ده، دا د خوشبودار کی خپل جامه خپل بدن. او د سړو په شان خوشبو به زنانه نه استعمالی. کومه زنانه چې د کوره باروزي او هغې داسې خوشبو لګولې ده چې هغه مخکې لاړه وروستو سړو باندې هم خوشبویي لګي چې دا زنانه دا خوشبو لګولې ده، نو په داسې زنانه الله، فرشتې او ټولو پیغمبرانو لعنت ویلې دی. زنانه به داسې خوشبو نه استعمالی چې هغه مخکې لاړه شي او وروستو په سړو باندې خوشبو ولګېده، په داسې زنانه لعنت ویلې شوی دی. البته یو اجازت پکې شریعت ورکړی دی، یو زنانه ده په خپل کور کې دننه ده، نو اوس دا د تیز خوشبو د سړو پشان استعمالولی شي. کومه زنانه چې د کور نه بار نوزي نو هغه هر رنګه خوشبو استعمالولی شي، بالکل جایز دی او دا ښه خبره ده. خو صرف حکم پکې دا دی او شرط پکې دا دی چې کومه زنانه د کور نه بار اوزي نو دا به بیا پرسنل چې کومه خوشبوی ابه استعمالی چې صرف د دې لپاره خاصي چې د دې نه غیر په بل چا خوشبو نه لګي. غنی که داسې خوشبو استعمال کړه لکه د سړو په شان چې په کم ځای ورځي په ټولو خوشبو لګي، نو دا خوشبو به په دې زنانه لعنت وي، په دې باندې به لعنت وي، دا دې لپاره جایز نه دي. نو بهرحال خوشبو چې بنده استعمالی په دې باندې الله رب العالمین دتا نزدې کیږي او الله د محبت دعوه کوي، زه تا سره مینه کوم. بنده چې څومره صفاوي د رب العالمین د طرف نه په د باندې رحمتونه نازلیږي، د الله د رحمت ټولې فرشتې ورسره یوځای کیږي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، یو صحابي دی هغه د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړي د الله محبوبه مسلمان بنده سره د ورځې څونه فرشتې وي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل د سره 60 فرشتې وي. عام طور دا خبره په مونږ تاسو باندې بناشنا لګي، مونږ خو د ورکوټوالي نه عمده اورېدلی دي چې بنده سره 2 فرشتې وي، هغې ته کرامن کاتبین ویلی شي، یو پخې اوږه د زما ښه عمل لیکي، بله په ګسه اوږه د زما بد عمل لیکي. مونږ خو دا د پخوانه اورېدلی دي چې بنده سره صرف 2 فرشتې وي. او زه ستاسو په علم کې اضافې د پاره دا یو حدیث مبارک تاسو ته وړاندې کوم. حضور علیہ السلام نه صحابي تپوسو که مسلمان بنده سره د ورځې څونه فرشتې؟ محبوب علیہ السلام فرمایل وی 60 فرشتې ورسره. 2 خو دا دي چې یوه په ښې اوږه ده، بله په ګسه اوږه ده. ښې اوږې والا ښه عمل لیکي، ګسې اوږې والا بد عمل لیکي، دې ته کرامن کاتبین ویلی شي. حدیث مبارک کی دی ورپسې فرمایي وی یو 2 فرشتې الله نگهبان فرشتې مقرر کړي دي د دې بنده د پاره. یوه فرشته ته مخکې روانه ده، یو ورپسې شاته روانه ده، د حفاظت کوي، سیکورټي ده، یو ته مخکې ده یو ته رستو ده. نو ټولې څو شوې؟ 4 فرشتې شوې. حضور علیہ السلام فرمایي وی یو فرشته د انسان د سر دا ویخته چې ختمیږي او تندې شروع کیږي، نو د تندې او د ویختو د کنارې سره الله یو فرشته مقرر کړی ده. اوس دا فرشته څه کوي؟
کله چې بنده عاجزي کوي الله ته سجدي لګي نو دته د اوچت مقام دعا کوي چې الله دې اوچت مقام درکړي. او چې کله بنده تکبر کوي سر نه ټیټي او ځان تسوي غرور او تکبر وی پکې نو دته د ذلت او د پسته خیره کې الله دې ذلیل کا. یو فرشتہ دغلته نو ټولې سو شوې 15 شوې او حضور علیہ السلام فرمایي 2 فرشتې د انسان د خلی سره شونډو باندې مقرر وي. بنده چې کله درود شریف وای ډیر ذکرونه وکای خو چې درود شریف وای نو دغه 2 فرشتې د شونډو نه د درود شریف راوالي او ډایرک لاړ شي د حضور علیہ السلام روزه مبارکي ته وړاندې کی. پیغمبر علیہ السلام له یوسی تو استا فلانی امتی د فلانی بچی دی او د فلانی کلی وطن نه هغه پتا درود پیش کړي دي. ټوله سوچوي او فرشتې شوي او یو فرشتہ چې بنده اوده شنو الله مقرر کی چې د دې بنده د خلی حفاظت کوا اسنه خلو واز شي او خلی ته سم موزر او ضرري شي د نه لاړ نشي مار لړم مچ ماشه وغیرہ خلی ته د نه لاړ نشي نو دا ټوله سوچوي اته فرشتې شوي او یو 2 فرشتې چې کله بنده سترګي پټي او غړي رواني اخوا دی خوا سترګې اړی راړی نو د لپاره 2 فرشتې په یو سترګو په بل سترګه الله پاک مقرر کړی دي چې دې ناجایز نظر وانه چې ک نظر چې د دعا کوي چې الله تیر دې خراب نظر اړولو نه واړي. کدی خ طرف ته نظر کوي یا د بد نظرې نسترګې ټیټې کته کوي نو د تم دعا کوي نو ټوله سوچ ولس فرشتې شوي. بیا حدیث مبارک کی حضور علیہ السلام فرمائی وای د سحر د مونږ نه تر مازیګر مونږ پورې لس فرشتې د سر دا ډیوټیو کی خپل ډیوټي سر تورسي بیا چې مازیګر مونږونه وشي نو دغه فرشتې لاړ شي نور الله لسرا ولېږي نو ټوله سوچوي شل فرشتې شوي. بني آدم سره په هر وخت 24 غنټو کې شل فرشتې مقرر دي نگهبان دي د سره خواوشا مخ کې رستو فرشتې دي چې دا بند خپل ځان او بدن جامه پیزار وغیرہ صفا ساتي نه د سره دا فرشتې نږدې وي او کله چې دا بندا ځان صفا نه ساتي او دنه بدبوئي دا سه بندنه د الله د رحمت دا شل واړه فرشته اخواشي صرف کرامن کاتبین وتدلری نګوري او د بد عملونه لیکي او د دنه د ګناهونه کیږي هغه ول صرف پر ریکارډ راولي. نو انسان چې بدن جامه پیزار وغیرہ صفا ساتي نو پدې باندې د ایمان تازه کیږي د الله رحمتونه نازلېږي او شل واړه فرشتي بد سره او کدی د الله د رحمت نزان محروم کول غواړي د ځان خیرن ساتي چې کله انسان خیرن وي بدن اسخاوي بدبوت نزي داسې بنده سره د رحمت فرشتي نه ساريږي او چانه چې د رحمت فرشتي اخوا شو یو سکند بم دی جون په خوشاله تیر نکي د باندې بیا تکلیفونه مصیبتونه راځي. بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی مسواک استعمالول دا د خلی د صفای اعلی ده پدې باندې الله ډیر زیات خوشاليږي. السواک مطهرۃ للفم مسواک دا د خلی د صفای یو اعلی ده پدې خلی صفا کیږي. ومرضات للرب او دا د الله پاک د رضامندۍ سبب دی پدې باندې الله رضا کیږي. نو دې کې دا نشته چې د نارینو د پاره مسواک سنت ته او د خزو د پاره مسواک نشته د سړو او د خزو د دواړو د پاره مسواک شته. پیغمبر علیه السلام مختلفو وختونو کې مسواک استعمال کړی دی موږ لم پکار چې استعمال کو. حضور علیه السلام مسواک د مانځنه مخکې چې 4 ادام بکونو 4 ادام کې به مسواک استعمالو نو مونږ بم په 4 ادم کې مسواک استعمالو. پیغمبر علیہ السلام چې په قران پاک راغشته تلاوت به کو نو د قران د تلاوت نه مخکې به مسواک کو. پیغمبر علیہ السلام چې به اود کېدو د خوب نه مخکې به مسواک کو مونږ بم کو. پیغمبر علیہ السلام چې به کله د خوب نه را بیدار شو نو ډومبه به کوم کار کو نو صرف مسواک به ډومبه کو.
نو چې مونږ د کیږو هم مسواک پکار دی، مونږ واپس را بیداریږو هم مسواک پکار دی. پیغمبر علیه السلام چې کله د روټۍ خوړلو نه به فارغ شو بیا به خوله کنګاله کړو مسواک به کو. نو موږ تاسو به مسواک کو. دا زمونږ او د الله ترمنځ د یو ځای کېدو یو سبب دی. مسواک استعمالولو په وجه بنده الله ته نږدې کیږي او د الله خوشنودي او رضامندي ورته حاصلیږي. بل چې کله بنده خپل بدن صفا کوي په د باندې رحمتونه نازلیږي، او چې کله بنده ته د غسل کولو ضرورت او دی بیا هم غسل نه کوي نو دی نجاست کې دی، دا جنوب دی، نو د باندې د الله رحمتونه نه نازلیږي. یو بنده باندې غسل لازم دی، نارینه دی که زنانه ده، غسل په لازم دی او غسل نه کوي، یا الک وی که جنې وي غسل په لازم وي او غسل نه کوي، نو د الله د ټولو رحمتونو نه محرومه کیږي. روایتو کې راغلی دي کله چې یو بنده که نارینه که زنانه الکی که جنې وي غسل کول په فرض دی او غسل نه کوي، وی اسمانونه الله پاک ته وی چې دا ناپاک بنده زما لاندې ګرځي، تو ته الله صبر کې اسمان وی یا الله ما ته اجازت را چې زه پې راپروزم او دې د لمیده کم او چخڼې کم. ناپاک بنده ګرځي زما لاندې، ما ته اجازت وکړه چې زه پې راپروزم او دې د له دړې وړې کم. الله وی نه. بیا غیر چاپیره د مسلمان وي که کافری د ده نه غیر چاپیره غرونه دي، نه دغه غرونه وی الله دا ستا خو ډېر لوی صبر دی. یو جنب بنده چې هغه باندې غسل فرض دی او غسل نه کوي، مونږ ته اجازت وکړه چې مونږ پې را یوځای شو، چې منځ کې گیر کو د لته رانجه جوړ کو او دړې وړې کو میده یې کو درله. الله پاک وی نه. بیا دا زمکه الله پاک ته وی پروردگار ستا خو ډېر لوی صبر دی، زما د پاسه یو جنب او پلیت بنده ګرځي چې غسل په فرض دی او نه کوي، نو ما ته حکم وکړه چې د ازمکه وی چې زه پې اوشلېږم او دې ځان کې دننه کم او دې یو ځای کم، زه پې یو ځای شم او دې د لچخڼې کم مردارې کم. الله بیا هم صبر کوي، زما کمزورې بدن د خیر دی، غسل به وکړي، توبه به وباسي، پاک بشي، زما رحمت په پې نازل شي. معلومه شوه چې بنده په پاکیت کې صفای او طهارت کې ګرځي د الله ټول رحمتونه دته متوجي، او که بنده غسل لازم وي او بیا هم غسل نه کوي پلیته کې ګرځي نو د شیطان مخه دته وي او د الله د ټولو رحمتونو مخه د نه ووړي، په د الله رحمت نه نازلیږي. د دې د وجې که نارینه که زنانه غسل په فرض شي نو بیا سمدستي غسل پکار دی. البته زمون خولي دین دی، آسان دین دی، مونږ ته سناسن نرمی راکړې ده، آسانتیا یې مونږ له راکړې ده. مثلا یو نارینه یا زنانه دی، ماسخوتن د مانځه نه وروستو دوی باندې غسل فرض شو، اوس ضروري نه ده چې سمدستي دی غسل وکړي، که سمدستي غسل وکړو دا ډیر ښه کار وشو، ډیر ثواب ورته میلو شو. خو که سمدستي غسل نه کوي نو سار مونځ پورې که دی اوده وي نو خیر دی، په دې حالت کې که د خوب وکړو نو هم خیر دی، ګناهګار نه دی. خو نقصان به هغه وخت کې چې د سار د مونځ ټیم هم راغی او دی بیا هم په دې پلیتۍ کې ګرځي. زنانه اکثر په دې خبره کې کوتاهي کوي، ماهانه چې کله زنانه خپل صفائی محسوس کی ناغي وی چې لا نه لامبم غسل نه کومه، نو دوی احتیاطاً بیا په پلیته کې صبار وزم تیر کی، وی سپته لګي پوره طهارت او پاکی نی راغلی، نو د دې د وجې دوی پاکی راغلی او بیا هم احتیاطاً صبار وزم پلیته کې تیر کی. یا د مازیګر صفائی راغلی مکمل ادي وی چې را اوسه پورې احتیاط کوم، خیر د شپه وبکې دا سے تیر کم چې سبا شي نو زما احتیاطاً پورا صفائی راغلی بشکه بیا به غسل کوم. نو زنانه په دې کې کوتاهی کوي، دوی باندې به دا عذاب وي چې کله بنده د غسل ضرورت محسوس کو نو غسل دې نه لیټ کوي. البته داسې وخت کې د غسل ضرورت راغی چې د مونځ ټیم نه دی نو کدی پکې کینی، کدی پکې سملی، کدی پکې ویخي، کودوي که چته لاړ راشي دغه به اجازت وي، خو بیا هم برکت به د سره نی. د دې د وجې د غسل ضرورت راشي نو سمدستي غسل کول پکار، دا ډیر مبارک او ډیر افضل وي.
په مکه معظمه کې یو بزرګ مشهورو ډیر نیک انسانو او هغه خلکو به ورته د مکیزبرګ وي. هغه د مکیزبرګ ډیره موده عبادتونه کول، خلکو به ترې دعاګانې اخیستې. څه وخت راغی هغه د مکیزبرګ وفات شو. چې دغه د مکیزبرګ مړ شو، مقبره کې دفن شو. ډیره زمانه تیره شوه او مکه معظمه کې بارانونه ډیر وشو، د هغې د وجې بعضې قبرونه کېناستل. مقبره باندې ډیرې اوبه ورلې او بعضې قبرونه کېناستل. او دغه وخت د حج ورځې شپې وې، نو د اما کما حاجیان د بار ملکونو نه راغلي وو مکې معظمې ته، حرم شریف ته. نو چې خلک خبر شو چې اوس به د مکې معظمې خاص قبرستان دی هغه به سپړدلې کېږي او د هغې د مړو حالات او دیدار به ښودلې کېږي، نو ډیر خلک رالل او د مکې د زبر قبر چې کولاوو چې دی ناست دا قبر واپس جوړو او د ده دا قبر کولاوو. نو خلک وی چې دیدار به وکړو. نو خلکو چې قبر کې دننه وکتل قبر کولاو شو، نو د مکیزبرګ په قبر کې نو او په قبر کې یو جینه پرته و، لاش پروتو. خلک حق حیران دي چې دا خو مونږ ډیر کلونه وړاندې دې قبر کې په خپلو لاسونو د مکیزبرګ سپارلې دی، نن هغه په دې قبر کې نشته او د ده په ځای باندې په قبر کې یو جینۍ پرته ده، لاش پروت دی. نو زه دا خو به کېږي چې دا پرته ده، نو زه خیر دی چې پرته ده، خو هغه د مکیزبرګ ته څه شو. نو د فرانس نه یو حاجی د حج د پار راغلی، هغه چې دغه قبر ته سر ورخته کوي کتل، نو دا په قبر کې چې کومه جینۍ پرته وه دا یو پیژنده چې دا خو د فرانس جینۍ ده او دا خو د عیسایانو د کور ده، پلار مور عیسایان دي، نو دا دلته د مکې د زبرګ په قبر کې څه کوي. نو اواز یو که خلکو وی دا پریشانه کېږي ما دا جینۍ زه پیژنم چې دا د فرانس ده، دا زمونږ په ګاونډ کې اوسېږي او دا دلته ده. نو بیا د مکې حکمرانانو بادشاهانو هغه یو وفد مقرر کو، جوړې کو وفد، او دغه فرانس ته دغه فرانسیسي سره یې هغه وفد ولیږو او د فرانس دغه ګاونډ کې هغه جینۍ چې کومه وه د هغې د مور پلار نه تپوس وکړو، ستاسو دا لور تاسو کوم ځای خښه کړی؟ د هغې ورته خپله عیسایي قبرستان وښوده، وایي هلته م خښه کړی وي، راځئ قبر یې ګورو. چې قبر یې کولاو که د مکیزبرګ د فرانس د عیسایانو په قبرستان کې په قبر کې پروت دی. خلک حق حیران دي، خدای دا څه معامله ده، په دې باندې حیران دي. خلک وایي چې خدایا د فرانس جینۍ د مکې د زبرګ قبر ته تللی او د مکیزبرګ د فرانس د عیسایانو قبر ته راغلی، دا څه عجیبه عمل دی. بیا راغلی د مکې معظمې ته او د دې مکیزبرګ د ده کور یې معلوم کړی دی، د ده ښځه جمدی وه هغې کېنولې، هغې نه یې تپوس کړی دی، وایي ستا د دې خاوند داسې څه عمل و؟ مکې د زبرګ دا ښځه ورته وایي زما خاوند په عمل هر چاته معلوم دی، ډېر ښکلی عمل و، خو د ژمي په موسم کې چې ده ته به د سارې د غسل کولو ضرورت پیښ شو، نو ما به د نه دا یو خبره اورېده چې د عیسایانو څخه دین دی چې د غسل ضرورت پیښ هم شي نو غسل پې لازم نه، ډېر ښه دین دی د عیسایانو چې غسل کول پکې نشته. وایي ده به دا خبره کوله. نو د هغې وخت چې کوم علماو هغې په دې نتیجه ورسېدل چې یقینا د عیسایانو دین د غسل دپاره خوښ کړی دی، نو خدای پاک د مرګه پس د عیسایانو مقبرې ته رسولی دی. نو د فرانس د هغې جینۍ د مور او پلار نه یې تپوس کړی دی ستاسو د لور څه عمل و چې د مکې د زبرګ قبر ته راغلی ده. وایي زمونږ لور په پټه مسلمانه شوې وه، مونږ ته خبر هم نو، خو چې کله وفات شوه چا راته ووایي چې دا ګورې داسې مخه ښوی، دا د مسلمانانو د مذهب او د نظریې مطابق دفن کې، مونږ بیا هم نه د مسلمانانو قبرستان کې ښخه کړې، خو بیا خپلو استادانو رانه واغېسته او هغوی د مسلمانانو د اسلام د رواج مطابق په دغه عیسایانو په قبرستان کې دفن کړې ده.
نو ګوري یو عیسائی جنې چې مسلمان شو اسلام خوخو نه الله د مکې زبرګ د قبر او تخالیق هغه کې دفن کړه مکې موزمه تراغلي او د دې بزرګ چې د مکې په زبرګ باندې یادېږي د غسل نه کولو لپاره د عیسایانو مذهب خوښ کړو نو خدای د عیسایانو قبرستان ته ورسو. معلومه شو چې طهارت او پاکیزګي الله پاک ته ډیره خوښه ده. مونږ او تاسو به طهارت او پاکیزګي خپلو ان شاء الله الله ته به ډیر نږدې کیږو. الله پاک دې مونږ ته همیشه را نږدې شي. الله دې مونږ ځان ته نږدې کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.